بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم ابو هريرہ رضی اللہ عنہ فرمایي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایلو چې سوره پرې یو خاص مسالې په باره کې مو څه خاص خبره نه وي د تخیلی هغه وخت پورې تاسو مو اندسې پرېږدوئ مو نه سوالونه ما کوئ یعنی کوم کور په باره کې مو د تفصیلی نه وي چې دغه فرض ده یا دا کور کول حرام دي یا ناجایز دي نو اخ کور په باره کې بغیر د څه واجب بغیر د څه ضرورت مو نه سوالونه ما کوي ځکه چې تاسو نه مخکې کوم مخکینی پیغمبران علیهم السلام او دغه امتونه هلاک شوي دي هغه د هلاکت سبب اندغه او هغه خپل پیغمبر نه زیات سوالونه کولو او دویم سبب دغه چې هغه به خپل د پیغمبر خیلی شوي حکم خلاف ورزي کوله لہذا چې کله تاسو کوم شی په باره کې زه منې کوم تاسو هغه نه منې کیږئ او په هغه کې قیل اور قال چون او چورا ما کوئ یعنی چې د کومې خبرې تاسو ته حکم وشي د خپل د استطاعت او د واس مطابق هغه کور تاسو کوئ پیغمبر صلی الله علیه وسلم مو باندې شفقت وګورو لګه سموته دا قید ولګول چې کوم دي تاسو واس کې دا کوم دي تاسو استطاعت او په طاقت کې دا د خپل د واس او د طاقت مطابق هغه کور تاسو کوي دینه علاوه ډیر ته پسونه ما کوي په دې حدیث کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د زیاتو سوالونو مزمت بیان فرمایله چې ډیر ته پسونه ما کوي اګه نن سبا بعضی خلک سکینی یره زو علماء په محفل کې کینو همو دا عادت ته زو علماء نه ته پسونه کوم هر قسم ته پسونه کوم یو تاسو کول وی اسی خوان جوړوي یو تاسو کول وی ته شریعت نه ځون پیوي نو نن سبا خلک حکم دی هغه اسی علماء پرې بس علماء محفل کې کینی جی هغه مو پلان کې عالم نه د تاسو کړو مطلب دا وی ته ځون چک خې ته نه زیات سولونه نه دی کول پکور او بل خبر داغه دا چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا فرمایلی سکله ته ایوی مسلې کې شک پیدا شورو نه ازونه کې ته بیا تپوس کوا زکات سکله ایوی خبرې په باره کې ته پاتې نشته آیا دا جایز ده که نه جایز ده دا ټیک ده او که نه د ټیک یعنی شرعي حکم تپوس کولو لپاره به دې ځون کې ته تپوس کول ضروری دي خو مخو به تپوس کوي او دین علاوه آسی وخت رول آسی اندسې هغه ایت ضرورت نه وي تپوسونه کول نه یقینا څه دی په باره کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم منع کړی ده لکه یو کاس یو عالم نه تاسو وکړو حضرت آدم علیه السلام کوم دوا زمن حابیل او قابیل دغه په مانس کې کومه جګړه شي وا هغه جلکې باندې وا قابیل او حابیل کوم د قتل کړلو هغه د جګړې سبب کوم هغه جلکې وا نه دی هغه جلکې نه مات سوا نو اوس دا وای چې د دې جلکې د نمی تاسو کول ته ضرورت شته دا آیا جنت ته جهنم ته دی بنې تل شته قبر کې به ته نه خبرو تاسو کی هیڅ ضرورت نشته یا بعضی خلک دا تاسو کی هغه کوم ورای چې ابراهيم عليه السلام الول کړلو او ورای چشولو چې تللو چې غوخي کولې نه زه دغه خبر خو سره ضرورت نشته نه دغه خبرو ته پسونه ضرورت شته دا اصلي خبرې دي د سلاله ته پسونه نه دی کول پکوره اندانو نن سبا خلک یو دغه بیماری ورکی عام ده څکله یو عمل په بری کې ته توخی ته په شریعت کې دا حکم موجود ده چې دا کور کوا یا دا فلانګای کور ما کو نو سوال ورکی دا کوي څه د فلانګای کور سالا په حرام کړي دی حرمت کې څو حکمت ورکی څه دا اې څه واجه ده نو دا سوال کولو دا انداز دا طریقه یقینا څه دا نه د پکور څه ته اوس ته عقل منی او کنه نه منی څه کله علاج لشنی څه ما کوا بس ما کوا اوس دا خبره څه دي کې څه حکمت دا علا ویلی معنی کړه نه دین پیغمبر صلی الله علیه وسلم صفو فرمایلو مو نه مانی کړي چې د قسم د سنت تاسو بالکل ما کې یو کاس حکیم الامت اشرف علی تانی رحمت الله علیه هغه ته روغلو او ته شرعي مسالې په باره کې ونه تاسو وکړو تعالی تعالی فلانګا شای حرام کړه دا دې څه واجه ده دې کې څه حکمت ده دې کې څه مصلحت ده حضرت تانی رحمت الله علیه ته فرمایلو زه ته نه خبره تاسو کوم ته مو ته جواب وروکا به زه ته جواب دیر کوم ناغه ته لوڅ ته مو ته دا وخیا تعالی پوک د ته پیزه مخته لګولیا سرته د طویل نه لګولا دې کې څه حکمت ده مطلب دا څه حکمت او مصلحت پرېږدوا دا یو نظام د الله چې یلا ور باندې خپيږي بس حکمت او مصلحت دغه ته پسونو نه دی کول پکوره
نو کته دا غي چې مو دماغ کې وا خبره روشي هغه څه مصلحت وي څه واجب وي امو ته معلوم شي نه ساينس صورت رکی وکړه هغه اوس پرې د وړو کغندې کوم دماغ ولا د کوپرې را کنه کوپرې کې کوم دماغ دی ا دماغ باندې د اوس پرې ریسرچ نه د کړه چې د دماغ څنګه کور کوي څه طریقې سره کور کوي دغه څه حکمت څه نه د حکمت به ته دغه د بسونه کوي چې دا ویلي حلال دا ویلي حرام دا دغه ځون د خبره دغه ډیره غاټه خبره یو سړی مثلا دا تاسو وږي چالا پوک د سبي المنز فرض دار کو ته فرض کړي مسبخین څلور کو ته فرض کړي مزګاری څلور کو ته فرض کړي مخومې درې کو ته فرض کړي مسخوتانی څلور کو ته فرض کړي اوس کړه سړی سبي وږي سبي د بار سوچ وږي چې سبي خو سړی سره ډیر ټیم په کور د صدا څلور کو ته فرض وا هم مزګار سړی سره ټیم کمی په کور د دې ټیم کې دوار کو ته فرض وا اوس دې ته عقل ځون ته خبره الله تعالی ځون ته یو خپل سوچتا هغه څه بدی باندې کوم پیږي بس الله خپيږي اوس الله تعالی د دوه رکعاتو د فرض ولا حکم کړیا بس هغه دوه رکعاتو کول پکور دي حکم کې څلور رکعاتو حکم کړه دا هغه څلور رکعاتو کول پکور دي دا سوال غلط ده څه اوسته چې دي کې څه حکمت ده څه واجب ده څه مصلحت ده دین مو شریعت مانی کړیو حضرات صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین که حالات مو تاسو وګورو نو ته د بچی ته هم دا په نظیر باندې رونه شي چې د صحابي ته پیغمبر صلی الله علیه وسلم د شریعت حکم خیر وي او صحابي وته لري چې دا ویلی مو وکړو دا تاسو کړه چې څنګه وکړو دا تاسو نه کړی چې دا ویلی د څه واجب ده شریعت نه دغه تاسو کلم صحابي بالکل نه کړه نه مصلحت تاسو کړه نه حکمت تاسو کړه بلکې صحابي ته څنګه به حکم معلوم شوی دا چې دا د مو خالق د مو مالک حکم دا فورا هغه باندې عمل کړه دا بس بیا هغه اېدی مسلې تاسو کړه چې جدي څه خبره ده د کی مو ته څه کول پکور دي او څه کله څه ته خیری به د څه ته نه چې دا ویلی کول پکور دي ویلی څه واجب ده دا مصلحتونو تاسو پیغمبر صلی الله علیه وسلم به صحابه کرامو نه دا کړه به مو تاسو چې شي صحابه او د مو تاسو ذهن ډیر تیز وو عقل مو تاسو ډیر تیز وو څه کله هغه خپل عقل نه استعمال کړ به مو ته چونو چورا به مو ته عقل به دې څه گنجائش هم نشته دا مفتی شفیع صاحب رحمت الله فرمایي ته شریعت کې د احکام او سلسله حکم خلکو په زړونو کې ډیر زیات شکوک او شبهات وي یغه اثر وجه اندغه د الله تعالی د عظمت او محبت کماوي د نن سموته چې د ویلي د سیدا د ویلي جایز ده د ویلي نه جایز ده د ویلي د سی وګړو د به د سی ویلي کیږي بعضی ټایم کې مو څه کله خلکو ته خبر وکړو بغیر سره د خو به د سی مو الله بندا اته ذهن زون دی خبره شریعت زون دی خبره شریعت ته د پر غزه غنه که شریعت کې زته حکم بدل کو بس الله په کوم حکم کې کوم نه حکم مت چلوله مغانم نه به حکم وي پیغمبر صلی الله علیه وسلم کوم نه مت حکم خیاله مغانم نه حکم وي فقه تصور مسائل کومي متخیلی مغانم نه حکم وي دي کې چونو چورا کول څه به دا ویلي به څه خبره ده دا دغه طرف ته نه دي دل پکور او کچې ته یو سړی دا نوم نه بسونه کوي به دي الله تعالی د محبت او الله تعالی سره عقیدت کې کمای د اندی واجب نه د سره به د بسونه کوي څه به دا ویلي د سیدا دغه حکمت څه ده څه خبره ده نو څه کله چې الله سره محبت وي به بغا دغه خبر وړي ته بسونه نه کوي لکه یو سړی بالکل وړو کنه جون ور کوي یعنی وړو بچاوي نادان وي پلور هغه ته حکم وکي یا مور هغه ته حکم وکي څه بچای ته دا کور د سیو کنه هغه مور را ته پوس نه کی دغه څه حکمت ده دا زویلی وکړه څنګه وکړه زګه کچې تا بچی دا تاسو نه شروع کړو به دې بچی تربیت نه کی دا خبره دا وا چې سړی د دکاندار دغه سره کنه کی یو نوکار دا یو غلام دا یو مزدور دا هغه دې څنګه 1500 روپے سره خپل فلنکا شایروړه دوه دې زویلی رونو به دې رونو کی څه حکمت ده نه ته چې دغه دکاندار به خپل نوکر سره څه کوي او بوسی به کنه به وبوسی کا دکان کی دکان نه به وبوسی کا کور کی کور نه به وبوسی کا هاستل کی سره ای هاستل نه به وبوسی نو څکاله ته یو خپل ایتو یو نوکار دا او ته خپل بندای ته انسان یغه انسان دا څکاله ته هغه د خبره نشي برداشت کوله چې ته عقلم محدود ده یغه عقلم محدود ده به ته الا په حکمور په بری کې دا تاسو کوي چې څه حکمت ده څه مصلحت ده ایتو عقل خو وړو کړه الله تعالی عقل خو ډیر زیات ده الله تعالی خالق ده الله تعالی معبود ده هغه عقل ډیر زیات ده یغه علم له محدود ده یغه سوچ له محدود ده ایتو عقل محدود ده ایتو سوچ محدود ده ایتو پوهه محدود ده نو دی واجنه د ته د هغه سره هیڅ مناسبت نشته دا سکله ته یو نوکار په دغه خبرو باندې وبوسی کبه ته د الله پاک په کارونو کې دا نوم ته بسونه کوي به بالا پاک ته کوم طرف ته وبوسی بهر حال مو دوست په کور داغه د الله جل شانه سکله د کوم حکم په باره کې حکم کړی څه داغه کوي هغه مو ته کول په کور دی او کوم په باره کې الله جل شانه مو ته فرمایلی سما کې هغه نه من کېدل په کور دی اوس داغه یو عجیب دور راغلو بعضی نوجوانون یا مشرون یا نرینا یا زنانا څه خبر کوي
زه ډېرو تکړه عالمانو سره ناست یم هغو سره څه کله زه خبرو کو تکړه عالمان مو ته جواب نشي کولی نو دا ته دا سوچ کوي عالم مو ته جواب نشي کولی عالم ته په دې خبرې باندې دا سوچ کوي سمو ته قرآن دی چې دا خاطب هم الجاهلون قالوا السلام کله ته جاهل سره مخاطب شي بیا ته سلام کوه نو عالم ته نه غلې دی واجب نه وی غلط ته جواب نشي کولی عالم دی واجب نه غلط قرآن هغه ته ویل چې بس دا نور جاهل ته نه غلا شه ته ځکه سلام کوي نور ته عالم په چی باندې غلې کوي نه د قرآن یې لدا نه د احادیث یې دي نه د فقه یې ده نه د اصول یې دي نه د بل یو علم کړه ده نه د چوب مرید نه د چوب پیر شته ده څه به ته زمو عالم غلګو ته عالم په چی باندې غلې کوي جبرائیل علیه السلام ته وحی راوړي ده څنګه جبرائیل علیه السلام ولا وحی ته عالم ته بیان علم ته جواب نوی معلومه یا پیغمبر صلی الله علیه وسلم محفل کې تو نوسوي څنګه مسالې ته معلومي ته عالم نه تاسو کې ته پاتې نه لګي یا آدم علیه السلام زمانه کې ته تیر شوی څنګه نه د مسالې ورېدلې دي زمانه کې علما ته نه معلومه ته یی چې شته زمو عالمون غلي کړلو عالمون ته نه دي غلي کړي عالمون خپل عقل غلي عالم ته قرآن پاک دا فرمایي چې اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما کله چې جاهل سره تو سره مخاطب شي بیا ته سلام کوه او به تو دا خبره سو مو ډیر تکړه عالمانو ته پسونو کو خوا دي ځنه کې غلي شو مو نه دسي ته پسونو کو عالمانو ته پاتې نه و ډیر دسي خبري څنګه عالمانو ته پاتې نه دي چې عالمانو ته پاتې نه به تو ته پاتې نه وي څه تو ته پاتې نه ته به یو عالم خېلی عالم ته به ضرور معلومي ته چې ته معلومه شولا خېټه نه معلومه کړله الله پاک د تاسمون نه دا جواب راوستولو جبرائیل علیه السلام ته راغللو چې نه معلومه کړله نو کته یې چې کتاب نه معلومه کړله بیا عالم نه معلومه کړله کته یې چې عالم په محفل کې موردله بیا به عالم نه اوریدلی کته یې چې نامو عالم نه اوریدلی عام سړي خبره کوله عام سړي خبره کوله هغه عالم نه اوریدلی څه د کومې خبره چې ته تاسو کوي خو به عالم ته رجع کیږي نو دا خبره کول لا ته بسونه مولوی صاحب به دا د سیدا ایمو سه خینه منی به څنګه ته ذهني ما منی کنه ته چوکي چې ته ذهني منی او نه منی شریعت حکم ده ته ذهني منی کنه منی نه منی ما منه ته خپل نقصان وکي ته خپل آخرت خراب شي خپل دین به خراب شي یا احکاماتو کې به تو کې کمای روشي پیغمبر صلی الله علیه وسلم طریقو نه منل کې به تو کې کمای روشي اوس دا خبره کول سره مو خو دی بني ذهن نه خلاصيږي یاره مو خو سوچ دي زینو ته نسی یاره دا شریعت د سې حکم ویلي غړیا الله پاک ویلي د سې دا شریعت کې د سې لیکلي شي دا خو تقدیر نه د سې لیکلي شي دا ټولي خبرې دی واجب نه سړی کوي صدا الله علمي دا د الله سره محبت کی کمی ده دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره عقیدت او محبت کی کمای ده دا علماء په محفل کې نستی کی کمای ده دا کتابونو ته رجع کولو کی کمای ده تاریخ نه پړول ولا دا کمای ده احادیث مطالعه کول نه مطالعه کول انده کمای ده ان نه لازم مفیو کی بساری سړی دا رغندي وړاندې ګیره پری دی شاړ غندي او لغندي زون سنت ته جوړ کی بس دوی څه زین دواره کوته نفلونه زیات وکي یا درې رکوته هغه خبره څه شپږ رکوته لغندي المنظور لغندي نفلونه زیات کی یا لغندي قرآن تلاوت زیات کی بس به دو سوچ کوي زخه اوس ورسېدل بس اسمان طرف ته سګړي اوس جبرئیل علیه السلام ورکوزيږي صدا و درزه د خبري وکړه چې عالم غلک چوت دي لپاره علم وګړلو ته عالم په غلک دا سړی به گمراه شي یود وسته کغه طالب علم دي لپاره حاصلې چې علماء ور باندې غلي کو دا سړی په خپل باندې گمراه ده نه دینی موی دي لپاره زده کوو چې ز خپل عمل ور باندې وکړو کچې ته چومونه ته پوسټ وکړو هغه ته پوسټ هغه دانو من تشفی جواب وکړو چې هغه مطمئن شي په هغه په دین باندې عمل وکي هغه په اسلام باندې عمل وکي لہذا علماونه د سلیاله ته پوسټونه کول څنګه درد سر د لا ته پوسټ هیڅ فایده نه وي لکه ډیر خلک مونږ ته پوسټ کوي مولوی صاحب دا ابراهیم علیه السلام دی وری ولا غوخه به چو وړله نو چو وړله که چو وړله ته څه په سوریا ډیر غوخه ته لول کړل یا چو وړلې تو نه چوته پسونه کړی چې ابراهیم علیه السلام دی دی وری له ول ولا تاسو کې چې چو وړلې هي تور باندې قرضاوی وای ابراهیم علیه السلام دی کای ته په الله باندې قرضاوی وای نه څه کړه نه قرضاشتو دا نه د ابراهیم علیه السلام باندې قرضاشتو دا نه ته د الله بیان کړی نبی علیه السلام بیان کړی نه ته ویری تاسو کوي کله هغه ضرورت نه ده چې دا خبره ضرورت نشته نه تاسو ضرورت ما غنه چې دا څه ضرورت ده خبر کول یا حبیل اور قبیل ته کومي جلکې دی واجنه لنجار غلیا یا جلکې څه نه ماده نه ته ترلور ده ای کور ولا ده څه ته بسونه کوي دا اصل خبر دي د دستر ده علما ماتو به علما مزر ووي دی بني الله خفقي دا غب خبري ولا کوي نه دا ټکو خبري څه تاسو کینه هغه علما خپل علم دی واجنه هيو کوي شرمېږي ته بیا هغه ته جایز سوال اوري ته جایز سوال جواب ده وي څه خیر سړی ماشالله خیر سړی ما خفقوا او ته لګیا شپه اوري ډرته شروع کړی دا څه ای کڅ ای علما ته تکلیف رسای د سینې دی کول په کوم دی الله خفقي بهرحال مسالې ته پوس کوه بالکل صدا زو وک او کنه وک جایز دی او کنه دی جایز مو ته دې ټیم کې څه کول پکور دی هغه مسلو ته پوس کوه نور دا څه منځنه بعد دوشتو کنه شتو دا المنځنه بعد دوشتو کنه شتو دا د څه خبرې چې د مبارکي ډېر نه دین وتل پکوره بس ځون ستل پکو دی
حلال او حرام تپسونه کوه جایز نه جایز تپوس کوه زکات ورکول په باره کې تپسونه کوه تپسونه خلک نه کوي ویل صاحب مولوی صاحب دې چې تاسو 2 روپے در سره یو زکات ورکا تپسونه هیڅ کا نه کوي الله تعالی د تاسو موږ ټول ته په دې عمل کول توفیق نصیب کی آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.